تاوان عوض مغصوبه الذي وصیبه هغه شی چې غصب کړی شوی وي د هغې تاوان د هغې بدله بالمثلي په مثل سره چا سره؟ بالمثلي په مثل سره دا د قضا انواعونه یو نوع ده کم یو ده قضا بمثلي معقول ده مثل ده کنه زمان المغصوبي زمان تاوان دی مغصوبي الذي غصب هغه شی چې غصب کړی شوی وي د هغې تاوان بالمثل په مثل سره کم شی غصب شوی هغه په شان باندې وهو السابق وهو السابق ترجیح ورکړه وهو السابق زمان د شی مغصوبې په مثل سره وهو السابق دا په 1 نمبر باندې ده او بالقیمت زمان د هغه شی چې غصب کړی شوی ده زمان د مغصوبې بالقیمت په قیمت سره بالقیمت د اجر لګوي بالمثل سره بالمثل او بالقیمت په مثل سره یا په قیمت سره دا دواړه زمان ادا کول د شی مغصوبې ولې په قیمت سره یا په بل څه تللی شي مثل سره دا اوله نوع دا انواع دا قضا اوله نوع دا انواع دا قضا دا کل عبارت کې دوه صورتونه بیانېږي دا دواړه د قضا بمثل معقول دي قضا بمثل معقول دي په دومره فرق دا وهو السابق دا لګي مثل سره چې شی مغصوبې ولې تاوان په مثل سره ورکول وهو السابق دا اولاد دا چانه اولاد دا مخکې دا د زمان د شی مغصوبې بل قیمت نه جایز دواړه دي دواړه مثل معقول مثل نه دي ونه هغه په اول د څو پرې مثل موجود وي مثل وي ادا کوي او که مثل موجود دا قیمت ادا کړو ادا کیږي دا دا مثل معقول ادا کیږي په وجه بګشتاله مجبورولې نشو شابه من انواع القضاء زمان الشيء المفعول اشتنا بګی کنه اي من انواع القضاء منها ضمير مرجع بين ملجو عند الله منها اي من انواع القضاء انواع اقسام القضانا یو قسم وی کنه صدا زمان شيء المقصود بالمثل زمان د شيء مقصوبه کوم شي هغه شي چې غصب کړی شوی دا د هغې تاوان بالمثل او مثل سره دا کوم صورت کې فيما اذا غصب مثليه هغه صورت کې چې غاصب غصب د مثلی شی کړی اذا غصب مثليه مثلی شی کړی مثلی شی دې ویل چې دغه ولې امثال موجود وي امثال موجود ضوابط الامثال نوي چې دغه مثل مینویدل شي چې کوم شی ولې مثل مینویدل شي غاصب لګیدل او د مثلی شی غصب کړو مثل خو موجود ده په غاصب باندې واپس کول مالک دا شی مثلی ده شی دا شان مثل بل شی فيما اذا غصب مثليه واستهلكوا خپل باندې موجود وي خو سره بدل ده څه مسله ده بیا خو شی محسوبه خپل باندې واپس کوي ودا چې کوم شی بعیني شی واپس کوي ودا او د دې وایي چې دغه مثل ادا کوو مثل والي واستهلكوا او دا غاصب لګیدل وي د شی حالت کړی وي دا شی هو موجود نه ده خو ضوابط الامثال نه ده د دې په شان باندې بل شی شته ده بل شی شته ده نو د دې په شان بل شی موجود هغه ودا ادا کا هغه ولا ادا کا قضا ادا نه ده طبيعي شی و ادا کړی خو ادا و بیا وسوا کوم شی غصب کړی هغه ورکو د ادا وشله هغه نه ده هغه په مثل باندې نه هغه شان بل شی ورکو ادا نه ده ادا ده کنه مثل بوي واستهلكوا ووجد المثل مثلی شی غصب کړو واستهلكوا او به هلاک کړو ووجد المثل فيما بين الناس دا مثل متکول شو موجود فيما بين الناس خلق بو لسنو کی فيما بين الناس خلق بو یا خلق سره شی موجود تک شو کنه مثلی مثال دا کوي کنه چې مثلی شی موجود ده او تا غصب کړی مثلی دا مطلب دې قضا چا سره کوي مثلی سره کوي او بل قیمت
یا به زمان د شی مغصوبه ورکای چا سره بل قیمت په قیمت سره کوم صورت کې ووي فيما هغه صورت کې ووي لم يكن له مثل یا لم يكن له مثل دې پر مثال نوي مثال نو خوان کوي جایز وړ دي لم يكن له مثل دا شی پر مثال نو خبر ختمه ده او كان له مثل مثل هو مثل هو ذوات الابصار نو اول چې مثال نوی نو هغه ذوات القيام نشي ذوات الامثال نه ده او یا ده او كان له مثل هو ولكن ان سلم عن ايدي الناس دا مثال ختم شوه ده اوجت شوه ده چانه عن ايدي الناس خلق لسنونه مارکیټ کېشته نه ذوات الامثال نه ده او مارکیټ کېشته نه سبب کوم د قیمت غړو صورتونه کې چې یا زوات القيام نه وي زوات الامثال نه وي نه یا زوات الامثال وي خو دې هغه مثال مارکیټ کې موجود نه وي تا باندې لازم ده واجب ده چې ته دې شو له زمان چا سره ورکوي دې قیمت سره شاباس هذا نظير القضاء فهذا زمان شی مغصوبه بالمثل او بالقيمه دوړه سوق دي نظیر القضاء دا نظیر دا مثال دا قضا بمثل معقول قضا مثل معقول وره چې دې مثال عقل تاسو تسلیموي عقل دا کوي چې دا ټیک عقل دا سره تسلیموي کله معقول شو کنه هغه شی مثلا دا قضا دا او عقل دا سره خبر مالش او دا مثال دا مثال شاباس لأن المثل والقيمة كلاهما لأن المثل لكن دوه مثالونه بیان کړو زمانو شی مقصود بالمثل او بالقيمه او دا ورې چې دوه دا بالقيمه یا بالمثل دا مثال دی قضا بمثل معقول شلو ولته یو قیمت نه وسره دا وایي چې دا یو شی دی لأن المثل والقيمه كلاهما مثل معقول دا بل مثل معقول دی بالمثل المثال لګای دا قضا مثل معقول لا او کا زمان بالقيمه ورکوي دا قضا بمثلی اما الاول هرچی اول دا څه مطلب دا زمان د شی مقصودی بالمثل په مثال سره زمان د شی مقصودی په مثال سره دا قضا معقول دا خو اسانه فظاهر نه ظاهر خبره ده سره کویږي چې مثال دا کنه چې خپل مثل موجود ده خو ظاهر خبره مثال دا کنه برابر درو وجه اول وای چې ظاهر د بیا په کې بیا وجه اما الاول هرچی اول دا چې مثل سره ادا کول دا مثل معقول دا فظاهر ظاهر دا وجه اذ هو مثل صورتا و معنا زګا دا کوم شی چې موږ په مثل ادا کوو دا خو بعینه دي شی مغصوبات کوم اصلي غصب کړي و چې به هلاکه کلا هغه سره صورت کې برابر ده یو شان دی یو شی دی او معنا هم برابر ده معنا قدر او قیمت ته ویل شي سو قدر او قیمت ته ویل شي نو قدر او قیمت شته اوس کنه چې څومره قدر قیمت دی او دوره قدر قیمت به شي وي کنه لک فرق به خیر ده لک فرق شریعت وي دا به خیر ده لک فرق سره د بیان شی د اول شی ولې قدر قیمت کې برابر شو او په وزنیت کې نه طاقت کې برابر شو سره شابه أما الأول القضاء بالنسبة للصورة ایز هو دا وجه ده کنه ظاهر ده بیا خاموشي وکړه دا خاموشي نه اختیار کړو ظاهر ده وجه ده ایز هو مثل صورتا و معنا ذکر د بیان شی چې کوم زمان کې ورکوون دا مثال دی اول ده صورتا و معنا په اعتبار صورت سره او په اعتبار قدر قیمت سره شابه اما ثاني هر شي موږ زمان د شی مقصودی بل قیمت تر مثل معقول ویلو زمان ادا کول د شی مقصودی په قیمت سره دا مثل معقول ده وجه اما ثاني فهو ايضا مثل دا دویم قیمت ورکوو دا زمان ورکوو دا مثال دا دی اول ولی معنن فقط معنن فقط دیسه لگئی ہوتا او ایضا مثلون معنن وإن لم يكن له صورتا اگر صورتا ندا دونوں تو پتہ لگی کنا قیمت او شی مقصوبہ فرق سبا کی شتابہ کنا هذا شيء مغصوبه ہوتا ہے شيء ذات غصب کرے ہو ته پیسې ورکوي قیمت نو قیمت او دی روح شی دی خپل کې غن جوړي ذات خپل کې صورت نه جوړي خو معنا شته وي کم قدر قیمت د شی مغصوبي او چې دا غصب کړی و اوس دی ولې چې زمان په قیمت سره ورکوي نه ټیک ده کنه اوس دا کومي قیمت ورکوي دا به هغه شی چې کوم تا غصب کړی او د هغه قدر قیمت ورکوي نو معنا کې مثال پیدا شي
मानन की مثل پیدا شلو اگر چې د صورت له سره نشته دا تعلق دواړو سره وو صورت او معنی دواړو سره وو دواړه پکارو حتی الوصف منګور دواړه له ساتون چې صورت او معنی دواړه له ساتون کوم څه ستلې شو کوم څه ستلې او چې کوم نه شو ستلې یو بل اتفاق ورته صحیح جایز دی د دې کې اتفاق او د دې کې د معنی له سره مشابهت شته مثال اشاره شابه وإن لم يكن سورة ولا اما ثاني فهو ايضا مثل البيان هم درنگي مثل دا بشيء مقصود ولا معنى وان لم يكن له صورة اگر صورت نه ده فرق راو بکنه اول صورت اور معنى دواړه شو مثالي اور بیم صورت کې د معنى هم مثال دا صورت مثال نه ده فرق بګرالو کنه فرق بګرالو دا وایي چې ولكن الاول كامل والثاني قاصر سو اول کامل دا مثل کامل دا وثانی قاصر اول کامل ولدا زکات شی مقصودی تعلق خو مثلی لف صورتن معنا دوړو سره پکار دا هغه د پرچ کومي سره راوړي دا په صورت معنی دوړو کې سره تعلق شته برابر یو سره اول کې دوړو برابر وا کامل شروع اذن کې کامیاب کنه دغه قاصر وای اول مثل معقول کامل او دویم مثل معقول وای گئی جی شاباش ولهذا قال وهو السابق ولهذا دغه وجنا چاول کامل لا دویم قاصر ده ولهذا دغه وجنا چاول کامل لا دویم قاصر ده قال ماتن اولو تکل دوله غولو وهو سابق پرویلو کنا زمان شاعر مقصود بالمثل وهو سابق مثل سره سابق ده او بالقيمه سره هغه مؤخر وبيږي ولهذا دغه وجنا چاول کامل لا دویم قاصر ده قال ماتن سويل سيقول وهو سابق وهو معنی ما کوي وهو سابق مله جوان تعلق جوړوي چې د څه مطلب شو اي المثل سوريو مثل سوريو مثل سوري چې صورتن وسره برابر وي مان خو اصل برابر وي وسره نو دا کنه زمان شی مقصودی په مثال سره یعنی مثال ورکول صورت له سره برابر شو او چې کوم شی صورت سره برابر وي معنی سره خامخا برابر وي او چې کوم شی معنی سره برابر وي صورت سره برابر والی ضروری دا څنګه دا وای او سابق ایک نمبر کې څوک ایک نمبر کې دا المثل سوریو سابق علی المثل المعنوی مثل سوری چې معنی او صورت دواړه برابر دا سره دا مقدمنا علی المثل المعنوی هغه مثال باندې چې سره قدر قیمت کې برابر دا صورت کې برابر ها چې سابق شولو بیا حکم دغه لګو فما داما وجد المثل السوريو ترسو پرې چې مثل سوري موجود وي فما دام وجد مثل سوريو ترسو پرې چې مثل سوري مونږ کولای شي لم ينتقل الى المثل المعنوي دا حکم نشوړ لم ينتقل دا حکم نشوړ له الى المثل المعنوي مثل معنوي تا مثل لم ينتقل دا مثل نشوړ له مثل معنوي تا فبه یا زمان منشور له مثل معنوی تا فبه تنبیهون چا کې تنبیه فبه تنبیهون فبه تنبیهون پودی عبارت کی یا پودی نقطی لفظ دا ماتن کی سے ویلو هو سابقو سو هو سابقو تنبیهون على ان القضاء بمثل معقول النوعان مثل معقول مطلق اسم دا یو کامل ولو شاباسم لا يقال مثل هذا متحقق في حقوق الله تبارك وتعالى ايضا فان قضاء الصلاه بالجماعه كامل وقضاها منفردا قاصر ولمن لم يتعرض له لان نقول جوابه سؤال بداوي چې څنګه د صورت د جوړ شو چې قضا بمثل معقول چې تا حقوق العباد کې مثال جوړ کولو نو تا ویلو قضا بمثل معقول په دوا قسمه ده یو قضا بمثل معقول کامل او قضا بمثل معقول قاصر مدرج وایي چې کله قضا بمثل معقول کې دوا قسمونه په حقوق العباد کې جوړ شو بیا خو کار د غدا چې ماته نه قضا بمثل معقول دوا صورتونه قضا بمثل معقول دوا صورتونه کو حقوق الله کې جوړ کړی دي او دا ممکن نه دي الګي
لکه قضا مونږ کوي قضا مونږ کوي د جماعت سره مونږ کول به کامل ته وایي قضا حاصل ده دا به کامل شي او جزا نه مونږ دا څه شي دا به قاصر شي مدرس وایي چې څنګه قضا مثل معقول دوا قسمونه کامل او قاصر دلته تا جوړ کړو نو دغه دوا قسمونه د قضا مثل معقول په حقوق الله کې جری کیږي وایي دا یا دا انداز بدل کوتا چې دا دوا صورتونه د قضا مثل معقول دوا قسمونه کامل او قاصر سره کې تا دلته جری کړو ماده نه دا صورتونه خو جری کېدو په حقوق الله کې او تا ولې جری نه کړو تا ولې دلته جری کړو په حقوق الله کې نه جری کړل انت جوړيږي څنګه جماعت سره مون قضا راوړل دا کامل مثال شي او ظالمون قضا راوړل دا څه شي قاصر وګو شولای شاباش لا یقالو سو د اعتراض ما کوي مثل هذا دقشن تقسیم کم تقسیم د قضا به مثل معقول کامل و قاصر تا متحقق تاغو ثابت دا قائم دا فی حقوق الله تبارک و تعالی ایضا حقوق الله کی اندرگی چیزا یہ حقوق العباد دا صورت بیان کا سنگی بشو ممکن شی وین قضا صلاة بالجماعت قضا دا منذ و جماعت سرا کامل دا کامل دا و قضاها او قضا دا منفردان و حالت انفراد کی قاصر فلما لم يتعرض له مادن ولی پیش قدمی نو وکړه تعرض ول نو وکړو دغه تقسیم تا چې دا څنګه کړي شاباش لأن نقول مو جواب کو وتا عندهم قضاء صلاة منفردا كامل وبالجماعة أكمل ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء على حال دا خو بات کی خبر دی عندهم سره خو وضاحت کوم اعتراض دې اعتراض جواب تاسو وکړئ چې قضا به مثل معقول دو اقسام ته تقسیمول دو اقسام ته کامل او قاصر ته تقسیمول او به جماعت سره قضا راوړل مثال اول ګرځول او ځان لا قضا راوړل دا مثال دی چا ګرځول دی قضا مثل معقول قاصر ګرځول قاصر ګرځول دا په حقوق الله کې دکی قضا مثل معقول تقسیم دو اقسام ته حقوق الله کې دکی وجه دا چې په ادا کې همون سره دا تقسیم شته دا ادا کامله ادا قاصر کې شته وجدا چې جبرئیل امین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ادا کې تعلیم د مون په جماعت سره ورکړو چا سره ورکړو البته هم ویل شو چې جبرئیل امین کامل خدغه و چې جماعت سره وشي چې جبرئیل امین تعلیم حضور پاک ته ورکړو او چې نه ادا کوي نو قاصر ته بلل شي ته موړو کنه ادائی کامل ادائی قاصرہ ہر چی قضا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تعلیم دا قضا و جماعت سره ندور کرده شوی جماعت سره ندور کرده شوی چی ندور کرده شوی مون سر نس وغیرہ دلیل نشته دا بغیر دا دلیل نا مون یوشی جیسا اقسام نش جو بغیر دلیل نتکا ویش لکه دا کامل دا چا دا دویلی دی کامل دا قضا کې کامل چي دی قضا خو وی قضا دی وی کامل چي ترالو او جبلانی خو تعلیم حضور پاک نه ورکړي چې تاسو قضا مدسه کوي جمعه سره کوي اذان کوي تعلیم نه ورکول قاضي اشاره ده چې قضا کوي قضا بس یو قابل دی بس کامل څه مطلب موږ دې ادا کیږي بس کامل دې معنی سره چې موږ ادا کیږي وسه نور قاسم حساب کېږي وایي نو جی او به دا دې مولا جواب وکړل دا وقت وضاحت ده جواب خارج نه هو گئی لأن نقول من جواب کو عندهم اصولین کو نسبت قضا و صلاه منفردا کامل کتاب سره هغه ډېر چیر گئی دا وایي چې لکه دا خو تاسو ته پادا کې ویلو نو دا جمعه سره خلک خدا کړي جمعه سره موږ شي او منفردا ځان لګي نو دوی ویل شي به کامل خدواړه دي به چې کله جمعه سره کوي هغه ته اکمل وي اصولین وای هغه ته مسو یو اکمل وای او بل تر سو یو کامل وګړه ټول کامل اسوي دا کامل وی شاباش قضاء صلاه منفردا کامل وبالجماعه اكمل ولا يقيسون اصولین قياس نه کوي حال القضاء حال د قضاء چا باندې على حال الاداء په حال ادا باندې ادا خدا خبري وی ادا کامل ادا کثیر هوا اوس قضا مو ته نشو کولای دا وجه دا قضا مې سات
سوي كمل أهو قصيرة وتا شابك وزمان النفس والإطراف بالمال هذا نظير للقضاء. ومنها زمان النفس والأطراف بالمال ومنها أنواع القضاء زمان النفس النفس تاوان ورقول والأطراف أي زمان الأطراف بأجزاء أندمون تاوان ورقول بالمال كشاسرا ومال سرا زمان دي نفس ومال سرا يا زمان دي أطراف أجزاء ومال سرا دا أنواع القضاء دا كل نوع بلارشي دا ونوي ثاني شيء قضاء بمثلي غير معقول قضاء بمثلي شابس ويا هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول. فإن زمان النفس المقتولة نفس زمان بولي وكبي أغا نفس شغا قتل كري شيوي أغا نفس شغا قتل كري شيوي المقابل کو قصاص دا صدا مقابل کې قصاص دا شعمدن وي ودزي کې نفس مقتولة شدا دا مقتولة خطأ دا غدي وبيږي نفس مقتولة خطأ دا فقارو قصاص دا وسړی وای ما نه غلطي وشوله ما سوچ نه و ما کس نه قتل کولو چې خطا ومنله اوس کې دې کې مونږ ته قصاص اخیستل مشکل شو قصاص ته والا اخري چې سړی کړو مړ کړی وي کنه او یې مړ کړی ته دې کې مونږ مجبور شو قصاص نه خطا شو قصاص نه خطا شولو مال ولې لازم وو وجه خپل الله دې کلا بیانوي اين زمان النفس المقتوله خطا زمان هغه نفس چې هغه قتل کړی شوی دا خطا خطا نو تمیز جوړیږي المقتوله دي خطا نفس مقتوله خطا هغه زمان بكل ديتي كل ديت سره دا څومره دي كل ديت 100 خان دي احناف په پرېز باندې شافعي 100 خان باندې او غي اصلاسن باندې مو کو هغه منو کنه 25 منو 40 منو او پیسې څومره دي 1000 دینار 10000 درهم دا به کل دیت کنه کل دیت سره والاطراف اته اطف گئی فإن زمان الاطراف المقطوعه زمان دا هغه انمنو المقطوعه چې هغه متکړی شوی دي خطا بكل دیت کل دیت سره بعض انمونه د سړي چې هغه کل دیت لازمي دي شته بعض انمونه د انسان بدن کې د سړي چې هغه سره کل دیت لازمي دي او ببعضها یا زمان دا اطراف مقطوعه او بعض دیت سره لسما حصہ سو لسما حصہ یا نیم دیت وغیرہ نمونه شته چې هغه دا غیر مدرک بالعقل ادب الله شي فإن زمان النفس المقطوعه دي زمان دا نفس مقتوله خطا او زمان دا اطراف مقطوعه خطا او کل دیت سره په بعض دیت سره غیر مدرک بالقياس غیر مدرک بالقياس دې ادراک کول نشي بچا سره عقل سره دې ادراک کول شي په عقل باندې کار نه کوي دا خبر ده غیر مدرک بالعقل ان دې پر خبر ده برام شویلو زمان د نفس مقتوله خطا او زمان د اطراف مقطوعه خطا او کل دیت یې وبا سره دا غیر مدرک بالقياس دا مدرک بالقياس مدرک بالعقل دا عقل باندې کار نه کوي ولې کار نه کوي وجم به دی دا وش عقل باندې کار نه کوم شلو قضا خو شولا کومه بمثل معقول شولا بمثل معقول مثال نشتا مثال څنګه دا قبل راشي او معقول نه ده بلکې څه ده غیر معقول ده دا وجه غیر معقول و دا وجه دی غیر معقول نه خان غیر معقول ولې ده عقل باندې کار ولې نه کوي اذ لا مماثله بين الادمي المالك المتبذل وبين المال المملوك المتبذل وجدا چې تا سړی مړ کړو یا سړی د الله خامته کړیو بد کړیو او ته په مقابله کې مال ور کوي وتا مقابله کې وتا مال ور کوي او سړی مړو کنه سړی چې مالک انده مالک سړی وی کنه او المتبذل خرج کون کې انده دې سړی چې مالک وي او متبذل خرج کون کې وي او مقابل کې صدا مقابل کې صدا مال دا انسان مقابل کې مال شروع او هغه مملوک ده او هغه متبذل ده هغه خرج کولې شي څومره غټ فرق ده پکې
सड़ी मुकाबले के पैसे लगावे देख व्हाट फर्क द मैच दे अकल कार ना अकल कार पे हो सड़े मुकाबिल के माल दा जानदार अगा बेजान दल के दा सड़े मालिक अल ममलूक दा मुतबazil अगा मुतबazल वही अकल कार नहीं बस अकल बाकी कारो दा सिर्फ दा वजह बयानवी چې غیر مدرک بل عقل مدرک بالعقل نه د عقل سره نشي مدرک کوي وجه دا دوی وجه باقي اسلام مماثله وبيغي اسلام مماثله بين الادمي المالكي المتبذل وبين المالي المملوكي المتبذل تشو ودي هو بول شو مثل معقول ندا مثل معقول ندا اوس مثل الله كندا مثل داو كندا وإنما شرعها الله تعالى لألا تهلا النفس المحترمة مجانا دا وجه بیان کړه چې دا مثال دا مثالو مثال دا ومثل غیري معقول هم خبره مخدمه کړه مثال ولدا مثال زکدا دې مثلیت بیان باندې طلب چا کړه دا دې مثلیت بیان باندې طلب خبره باندې کړه دا چې مقابله کې نفس مقابله کې پیسې ورکړي دور دیت ورکړي دور دیت ودا شریعت دا حکم وری وکړو شریعت کو کمزه کا وکړو چې مقابل او قصاص وکړو تا لاس مت تا لاس کټ کړی وي یا تا نه سار کټ کړی وي په قصاص کې او دا څه وایي ما دا غلطي شوې ده قدر وکړی نه ده شریعت وایي چې سړی نه غلطي شو غلطي په سړی دی ورشوي نه ده دا ما دا پرې ده دا هم پرې خو قصاص نه غلو تر اوس کړي سړی دغه څه پرې دی سړی مړ شو بس مړ شو لاس کټ شو څه ود نه ورګوي دا خدا څه ده لکه انسان به وقته شلو څه شلو انسان مفت کله ځکه خراب شلو مفت به وقته شلو شریعت وایي نه انسان به وقته کوه ما مقابله کې پیسې ولګوا مقابله کې څه ولګوا قضیه وسړی نه د خطا شو ټیک شو په انسان مفت کې د خرابېږي هغه د وجنه وقته ختميږي شریعت دغه وقت له هغه تعلق نه پیسې ورکړه مفت کله ځکه انسان خطا نو وانما شرع الله تعالی الله مشروع کړی دی زمان په مال سره دی الله تحذر النفس المحترمه دې د پاره چې ختم نشي نفس محترمه چې هغه ته احترام ورکړی شوی ده مجانا مفت دی مجانا مفت بس لاړو نه داسې نه وکړ دې وخت له حسدي وجه اذ القصاص انما شرع اذا كان عمدا د پیسې ځکه لګو چې مفت کې لار نشي څو بدوي په قصاص ولې نه لازميږي نو مش اذا قصاص انما شرع دا مشروع غوړ شو دا مشروع غوړ شوی دا اذا كان عمدا کله چې زوی دا قتل عمد وي یا دا قطع عمدا وي لتحصل المساوات قصاص دې پر هغه چې مساوات قائم شي چې سړی د مړکړه او سړی باقي لاره دور لاس ولا مکړه دا د لمديږي دا خو دې پر هغه کې عمد شته نه شریعت وایي چې عمد نشته سړی خو حضور شي نو هغه خطر پرې هغه غلطي شوی ته به مړکړی اوس کی غلطي منځو مړکولو نه کوي شریعت وایي دی ولې پیسې ولګو دې بیان شریعت وکړو عقل به کار کوي پکې نه خبره کوي کنه شریعت به کار شریعت بیان کول شي او عقل به کار نه کوي دې ته ویل شي مثلی غیري معقول شابه وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير وأداء القيمة ادا کول د قیمت فيما په صورت کې ادا کول د قیمت فيما په صورت کې اذا تزوج کله سړی ودو کلو شاباس اذا تزوج سړی ودو کلو اذا تزوج کله چې خالص سره ودو کړي شنو على عبد بغير عينه یو غلام داس یو غلام بغیر عینه بغیر د تعیین بغیر د بغیر عینه بغیر د تعیین څه مطلب ده عبد غیر معین او عبد معین به المسلم تو کوي انت دا کنه و امهار عبد غیره دی بلچا غلام مہر جوړول انت کې عبد معین عبد معین کدا څه مدلا کړی دا تاسو هم شاشي او رحمت دې دا غړي می چې عبد معین دا او عبد غیر معین مخ چې روان نه کده دي نه په یګي دا ډول کې تاسو مقاله شي دا وادا ول قیمت ادا د قیمت فی ما باصورت کی اذا تزوجا کله چې خاص را ودو نشي على عبد بغیر غیره عبد غیر معین بني عبد غیر معین بني عبد غیر معین بني
نکاح وشو اب غیر معین خزی ما ته مخکې غلام نه کوي دا ولا غلام ویلو چې لکه غلام درکوم غلام درکوم او معین غلام نه وای معین غلام نه یو غلام درکوم په دې باندې نکاح وکړو اوس خسریا ولې کېدلو خزی له پیسې ورکوي سړیا ولې کېدلو خزی له پیسې ورکوي خزی له پیسې ورکوي نو دا څه شي دا مو د پیسې ادا کول دا مو قضا فی معنی الادا مثال شي قضا فی معنی الادا مثال وبې گئی قضا فی معنی الادا مثال شي قضا ولدا او ظاهر خبره ده چې معین غلام تا ویلو غلام ادا کول پکارو تا غلام ادا کړي نو ادا وې او چې غلام دې ادا نه کو پیسې ورکړي څه شروع قضا شروع څه شروع قضا شروع خدا سے قضا دا چې په معنی دا ادا کې دا معنی دا ځکه آپ دې غیر معین دا تاسو وایي ما ته قیمت غلام نه کوي خوان وایي نه زتا ته درمیه کمزور غلام در کوم په بدلې کې وبېږي کنه وبېږي او فیصله وبري باندې کیږي فیصله شریعت بدی ہوگا درمیان غلام ورکړه درمیان غلام څنګه معلوموي درمیان غلام څنګه معلوموي هغه قیمت لګي سبھی لګوي یو غلام اوچت قیمت ولې شي بل غلام لاندې قیمت ولې شي بل غلام مینز قیمت د مینز قیمت دا د مینز کی کیدل دا د قیمت حواله درکړي څو درکړي قیمت څو درکړي د مینز والے د توسط چې معلوموي دا قیمت معلوموي او ولا کته د قیمت معلوموي پته ولګي چې اصل شی قیمت دا لکه قیمت ورکول دي لکه بیاینه هغه غلام ورکول شو ځکه دا ټول کار قیمت وکړو یو جګړه وا ټول کار قیمت کوي او چې قیمت داسې کار کوي نو مانو چې بیاینه خو ادا نه ده یعنی ادا نه ده خدا سي قضا ده چې ادا معنا پکې شته ادا معنا پکې شته ده ځکه غلام خپل باندې معلومیږي بغیر د قیمت نه غلام دا د قیمت معلوموي چې قیمت معلوموي نو دا قضا فی معنی ادا شولا کتاب الله دی بارشته وایو هذا نظیر للقضاء الذي دا مثال دا هغه قضا ده فی معنی الاداء چې معنا د ادا کې ده ولهذا دغه وجنان چې قضا په معنی د ادا کې ده سمویلو ولهذا دغه وجنان چې قضا په معنی د ادا کې ده دیم قسم قضا په معنی ده قضا فی معنی الادا ده ادا د قسم عبر عنه مادن تعبیر وکړو عنه بقضا فی معنی الادا مثالنا چانا عبر عنه مادن تعبیر وکړو بقضا فی معنی الادا دی مثالنا پچا سره وکړو بلفظ الادا لفظی سی ویلو برا مثال څو ورکړو شاباش واداء القیمتی واداء قیمتي واداء القیمتي وي معنی شرع دا ماتین چې د ادا لفظ راغلو دا دې د وجنه چې دا قسم دا قضا فی معنی الادا قضا فی معنی الادا وا نو ماتین د لفظ ادا راغلو اشاره کوي چې لکه دا دوی قسم دا کړه وبې نه پوهیږي ولهذا د وجنه چې دریم قسم قضا فی معنی الادا وا عبر عنه ماتین تعبیر وکړو د قضا فی معنی الادا د مثالنا قسم ویا دی مثالنا بلفظ الاداء ولفظي سويلو اداء القيمه الى اخره اي اذا تزوج شنو ايه لګم دا خو باب یې غاړه کنه څه شي ها تفعيل باب تفاعل ده کنه باب تفاعل تاریه مانی خان باب تفاعل تادیه معنی ټیک شروع کړئ دا تزوجا کې مزید چا درجه کوي هم ایلا لګانو تزوجا دا واحد مؤنث صيغه نه ده تزوجا واحد مذکر غیب صيغه ده البته ها قضا دا تزوجا صيغه واحد مذکر غیب ده کنه مذکر درجه دي کنه اذا تزوجا الرجل فایل ذکر کو سبق غلط شمال ها تعبیر خیر کولای شي موجود څنګه جایز ده درا تکي ولې جوان دا تعبیر کړی دا اذا تزوج الرجل کله چې خوان سړی نکاح وکړو امراتن خالص سره على عبد بغیر عین یو غلام باندې بغیر تعین فحين اذن رضی ودا وقت
شكل تعيين نو كره وعبد غير معين باندې کو نکاح وغلو ان اشترى عبدا وسطا ان اشترى عبدا وسطا او دا سره ولي کې دلو یو درمیانه غلام واخصنو وسلمه الیها غلام حوالا کو خاون چاته الیها خالدا فلا خفاء في خبر یو خفاء نشته انه اداء ادا کول دا غلام خالدا دا ادا شو غلام نه دا وإن أدى إليها قيمة عبد وسط أو كأداء كلو خالدا قيمة درمیانی غلام فهذا قضاء دا قضاء هذا قول قضاء دي ولي عمره لازم غلام خوان لازم غلام سيوا دور کلو پیسې ورکړي نو ادا نه شو پاتې کنه څه شو قضا شو هغه به سلام کول کنه لكنه في معنى الاداء لیکن دا قضا په معنی د ادا دا قضا په معنی دا ادا دا وجه لأن العبد معلوم الذات زکه غلام دا معلوم ذات معلوم ده چې غلام ده بس مجهول الصفات صفت مجهول ده غټ بووي درمیانه بووي سنگي بووي صفت مجهول ده او غلام معين ده ټیک شو صفت مجهول ده فلا بد في قطع منازعه او دا سی وسبه ده او ثابتي چې جګړه جوړيږي او جګړه جوړيږي فلا بد في قطع المنازعه بينهما دو ترمنځ د منازعه جګړه ختمول ضروري دي څنګه وي من ان يسلمها عبدا وسطا درمیانه غلام ته حواله کې شاته خزدا درمیانه ملومیږي نه والعبد والوسط لا يتحقق الا بالتقويم دا خو ثابتي کې نه مگر بچا سره قیمت لګول سره چې قیمت ولګي دې د پاره يكون قليل القيمه ادنى کم قیمت له غلام ادنى وګرځو وكثير القيمه اعلى او زیات قیمت له اعلى وګرځو واوسطها بين وبين او درمیانه قیمت له بو بین وګرځو چې نه بو اوچت غلامي او نه بو کم غلامي نه بو اوچت غلامي نه بو دا بین چا وګرځو دا بین قیمت فكان المرجع الى التقويم مرجع دې صورت ولې دا تقویم دا قیمت ته لاړه چا ته لاړه قیمت ته لاړه فلهذا دغه وجنا چې مرجع د دې صورت د قیمت دا دغه وجنا كانت القيمه في معنى الاداء دا قیمت په معنی د ادا کې شول ګویا لکه ادا کوي ورته ګویا ته ودا غي ادا هونه دا په معنی د ادا کې دا کم کار چې ادا کولو هغه کار چا وکړو ادا وکړو کنه پوهیږي قضا هو په قیمت ورکو قضا شیو او کم کار چې ادا کول ادا دا وته ته غلام ورکړی وي نو غلام هم اله تور کوي چې ول قیمت خو لګای کنه ادا خو ته معلومه قیمت کله گویا لکه قیمت ورکول د خپل باندې ادا دي او به فلهذا د وجنا چې مرجع د دې صورت هو قیمت ته کیږي كانت القيمه في معنى الاداء دا قیمت په معنی دا ادا کې شلو حتى تجبر على القبول حتى تجبر حتى كيف اشتغل حتى تجبر على القبول كما لو اتاها بالمسمى دا تفریح بیانې تاسو مخکې دا بشوي ویل حتى تجبر دې ویل چې قضا بمثل غیر معقول قضا في معنى الاداء आधा पकड़े करा लो चारा पकड़ा लो हाथ तो नतीजा है दादा नतीजा है कि आधा बने हां ना तफरीब है नहीं मिसाल हो गई आधा वली हाथ तो नतीजा है दादा तो जो बारा साहेब मजबूर वले شي سنه ना خاصه مجبور وله شي على قبول قيمه العبد يا غلام قیمت قبل اولو باندې او سره چې مجبور وله شي کوم مجبور وله شي او ادا کې مجبور وله شي ادا کې قضا کې مجبور کول نشي او دلته مجبور کوو دلیل دې خبر دا ادا وفيجي ده تفريد الركوب حتى تجبر مجبور ولا مش قضا على القبول اي قبول قيمه العبد بغلام قيمه قبل اول بني كما لو اتاها سرګي مجبور ولا شخصا سرګي مجبور ولا شخصا مخکې سورې زمخکې لو اتاها چې خاوند ورکړو کو خدای بالمسمى ومعين غلام سلام غلام معين وو اته هم ویلو چې مجبور کولای بشي او دته مجبور کولای شي او مجبور کول دا دلیل دی ادا دا دلیل اور علامه اشاره پته ولې چې دا ادا عذاب معنا دا ادا وغیرہ شخص تفريع على كونها في
تفريع على كون القضاء في معنى الآداب. فهي بنشر قضاء معنى ده آداب ده. أي تجبر المرأة على قبول قيمة مجبور کولای شي کاما سره کې خدای مجبور کولای شي لو آتاها کچې خاوند نکړ کړي ولا خدای بالعبد المسمى ومعين غلام سره تجبر على قبول العبد دا مجبور کولای شي په قبول ولدا غلام باندې دا تم قبل مجبور کولای شي په قیمت باندې فقذا تجبر على قبول القيمه. ثم ذكر المصنف تفريعين لأبي حنيفة على قوله وهو سابق. مخکې ماتې نو ویلو چې هو سابق ولا بزالو زمان د شی مقصودی په قیمت په مثال سره چې هغه هو سابق دی یا به قیمت سره هغه دوه نمبر کې ده. امام صاحب چې کله ماتې ته کې وکړو هو سابق وې دې کې امام صاحب رحم الله تاسو دوه امثله ضروري امام صاحب مذهب مطابق دوه امثله راړو چې سابق څومره फायदा ده. تقریبا معنا مثال لګنه फायदा بیانوي څومره फायदा ده سابق لفظ چې ماتې نه کوله ده اړه फायदा ده.